سلامونه ملګرو د پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی کمیټې خپل مطالبات حکومت ته تحریری فارم کې ورکړ پریټن فارم کې ورکړ په دغه مطالباتو کې پی ټی آی د حکومت نه سلیکل کړي دي سم مطالبات د غوښتنه ته کړي دا کم مطالبات کړي تفصیلا خبره په کوډر ټایم نه خرابو جی پی ټی آی حکومت ته ویل چې تاسو به دوه کمیشن جوړ کړئ لومبنه چې کم کمیشن د انکوایري کمیشن به جوړ کړئ چې په دغه انکوایري کمیشن کې به تاسو حاضر سرویس چې کم ججز دی به شامل کړئ چې کم فیر ججز دی به پکې شامل کړئ او دغه انکوایري دوه کمیشن به جوړ کړئ انکوایري کمیشن نمبر 1 به سکاري اړ دا کارو کې چې په 9 مې باندې اسلام آباد های کورټ ته کم پولیس او رینجر داخل شوی وو نو دا غي انکوایري دوی چې د چا په حکم داخل شوی وو او دا غي سی سی ټي وي فوټیج تحقیقات وشي په 9 مې باندې چې کله عمران خان گرفتار کېدو جی په هغه ټایم کې چې کوم اسلام آباد های کورټ له پولیس او رینجر باری تعداد کې ورغلی باری نفري ورغلی او عمران خان گرفتار کړو نو دا غیر وی تحقیقات شو دا غیر سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دی دا غیر تحقیقات ته هم شي هغه سی سی ټي وي فوټیج پټ کړل شوی دی هله پیدا شو په غیر تحقیقات شي خدویم مطالبه پی ټی آی دا کړی دا د عمران خان د گرفتاری سی سی ټي وي فوټیج انکوایري دی هم شي چې عمران خان گرفتار شو د کمې کمرې نه چا گرفتار کړو چا رانیول او هغه کسانو د انکوایري وکړل شي نمبر 3 9 مې واقعیت کې گرفتار سمرم کارکونان دي زخمیان دي د ټولو تحقیقات ته وکړل شي په 9 مې کې چې کم کارکونه کله عمران خان گرفتار شو بیا خلک راوتلو یو احتجاج کولو چې پای کې توړ پوړ هم شوی نو دا غي دی وای دغه شي انویسټیګیشن شي کم گرفتار کارکونان دي دا غي د انکوایري شي یا حقیقت کې دی ګناهګار دي کنه زخمیانو تحقیقات ته کړل شي خا بیا په 9 مې باندې په یو کس باندې د پی ټی آی په لیډرشپ په یو کس باندې بار اف آی آر شوی دی مطلب عمر ایوب دی نو په اسلام آباد کې اف آی آر شوی په لاهور کې شوی په کراچي کې شوی په بلوچستان کې شوی په مختلف ځایونو کې په باندې اف آی آر شوی دی هغه موجود په اسلام آباد کې دی نو د دې هم تحقیقات چې څنګه یو کس موجود یو ځای کې وي او هغه باندې په ملک په مختلف خارونو کې په باندې اف آی آر کېږي نو د دې هم تحقیقات شي بل سره ورم چې کم غټ پوینټ کمیشن 1 د پارا پی ټی آی خلې د غدار چې 9 مې متعلق په میډیا باندې سنسرشپ لګیدل دي کنه او د میډیا چې کم صحافیان دی هراسا شوی دي کنه یو خو دغه انکوایري دی وای کمیشن 1 کی بل دویم کمیشن چې کم دی انکوایري کمیشن نمبر 2 دی سو کی اې دا څه چلو کې 24 نومبر نه 27 نومبر پورې اسلام آباد کې چې شوی دي دغه تحقیقات تو کی 24 نومبر نه 27 نومبر پورې اسلام آباد کې د ګولۍ چلولو حکم چا ور کړو اې کې څومره کسان زخمیان شوی دي څومره او شهیدان شوی دغه د مکمل تحقیقات 24 نه 27 نومبر پورې خبیا دا کمیشن د هسپتالونو ته لاړ شي د هسپتالونو سی سی ټي وي فوټیج انکوایري دی کی او هغه کې چې څومره زخمیان هسپتال له درنه شوی دي څومره پکې شهیدان درنه شوی دي دا غي د باقاعده یو لیست جوړ کی دغه کمیشن دویمه مطالبات ادا کړی دا او دریمه مطالبات پی ټی آی دا کړی دا چې څومره هم سیاسي کېدیان دی غیله د زر تر زره رهایی ورکړل شي او د پی ټی آی چې کوم د مذاکراتی کمیټې د بل دور بل میټینګ 28 جنوري باندې وي خو بل طرف ته په عمران خان باندې 190 ملین پاوند کیس کې سزا هم وغدا 14 سال کې په عمران خان 60 سال کې په بشرا بیبي 10 लाख جرمانه په عمران خان 5 लाख جرمانه په بشرا بیبي باندې دا په القادر ټرست کې په عمران خان باندې دا سزا او خطا جی